بسم الله الرحمن الرحیم د الفاظ ډیجیټل نتورک سره زیم جمیل خان نن د ورلد ریفیوجیز ډیز یعنی د هغه خلکو عالمي ورځ ده کوم خلک چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي د جنګونو په وجې د حالاتو په وجې مختلف قسمه په هغې خو به خبره کوي مشران دلته موږ سره منیب خان صاحب موجود دی پروګرام افیسر دی د SRSP یعنې سرحد رورل سپورټ پروګرام د پېښور د دوی په مرسته باندې دلته په پېښور کې یو پروګرام هم شوی دی او تقریبا هر کال دوی پروګرامونه کوي د دوی نه به دغه غوښتنه کوو او دغه به هم ترې کوو معلومات سرداره ته ووایه چې د دې ورځې څه پیغام به ورکول غواړئ حکومت ته او خاص کر هغه قوتونو ته چې د کومو قوتونو د وجې خلک بېکوره کېږي خلک د یو ملک نه بل ملک ته یا د یو علاقې نه بل علاقې ته ځي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ټولو ملګرو ته معلومه ده په دې وخت کې په پاکستان کې تقریبا 3.1 میلیون افغان مهاجرین رهایش کوي اور دې کې زیاتره برخه چې کوم د مهاجرین د هغه په خیبر پختونخوا کې ده د سرحد رورل سپورټ پروګرام په مالی تعاون سره نن دلته ورلد ریفیوجیز ډے منځنه وشوه په دې کې افغان مهاجرین او لوکل کمیونټي چې کومه ده هغې پکې شرکت وکړو د دې ورځې منځلې مقصد دا و چې یاره د افغان مهاجرین د خدماتو اعتراف وشي د هوسټ کمیونټي چې کوم خدمات دي د دې سره چې دي کومې ستونزې کړي دي کوم مرستیا کړې ده د هغې د اپریشیشن وشي نو دا اکټیویټي په اصل کې یو سماجي هم آهنګي پروموټ کوي چې په دې ورونو کې ملګرتیا راشي څومره چې مطلب دی د یو بل سره دې مرسته کولی شي چې هغه وکړي شي نو د دې ورځې نن مناسبت سره موږ دلته دا پروګرام دا راته ووایه سر چې کوم خلک لکه بېکوره شي مهاجرینو شکل اختیار کړي مشکلات عمومي ته ورسوي مشکلات خو لومبې مشکل خدای چې هر سړی چې د کوره بیل شي د هغه چاپېرچل جدا شي نو هغه سره مسلې مسایل شروع شي نو دغسې که تاسو وګورئ په 1989 کې افغان مهاجرین انفلکس شو پاکستان ته اور هغې چې دی دلته بالکل بې سر و ساماني حالت کې راغلي وو نه هغې سره کورونه وو نه هغې سره ساز و سامان وو چې هغه خپل بقایا ژوند دلته تیر کړي نو پاکستانی حکومت پاکستانی ورونو بایګانو چې کوم دی دې ته بالکل هرکلی وویلو دې ته خپلې ځمکې حواله کړې دې ته سره چې کوم دی په ټینټونو لګېدو کې خپل کوششونه وکړه بیا دې سره دویمه مسله چې راشي هغه د روزګار راشي چې لومبی چې کوم دی انسان د یو ځای نه ډسپلیس کېږي نو هغه سره د روزګار مسلې مسایل راځي نو مسلې مسایل ډېرو بیا داسې د تعلیمي مسلې مسایل راشي صحت مسلې راشي الحمدلله حکومت پاکستان او د پاکستان چې څومره نورې ریزیډنټس دي هوسټ کمیونټي ده هغې دې ته هرکلی وویلو او د دې په ستونزو په کموالي کې هغې خپله برخه ادا کړه مننه مو کوم اثر یو افغان رور د موږ سره موجود دی خپل تعارف به هم را سره کوي او دا راته ووایه رورجانه چې دا وخت پاکستان فیصله کړې ده څه افغانان رونه لاړل څه دلته دي خو څه خواهش لرئ تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانستان کې حالات داسې سازګار دي چې دې نه تاسو ډایرکټ لاړ شئ ولته چې څنګه ژوند ستاسو دلته روان دی که هغه د تعلیم سلسله ده که د صحت ده که د روزګار دلته سهولیات شته یا نشته یا د ټول ناول خو به زه دا ویم چې څومره هم ما ملګري ګوري اوري مې په سوشل میډیا باندې یا د میډیا په ترو باندې خلک بلا بلا خبرې کوي خو موږ به دا ویو چې موږ د حکومت پاکستان په حقیقت کې او په صحیح او پوره د زړه نه مشکور او ممنون یو چې دا دومره طویل زمانه موږ دلته تېره کړه زموږ پلار نیکه راغلی موږ دلته پیدا شو بچیم دلته پیدا شو تعلیم هم دلته وکړو صحت هېڅ قسمه مسایل چې هاسپیټل ته تللي څنګه چې پاکستاني مرګري ټریټ کېدي دغه شان موږ ټریټ کېږو موږ سره ښه رویه د هر محکمې ښه پکې خوشحاله یو خو طویل زمانه وشوه او چې بیا د دومره زمانه کې مثال موږ دلته پیدا شوي دي خاوره کې موږ لوبې وکړو نو دا ځای موږ ته خپل ښکاري نو بیا په دغه سچویشن کې چې هنګامي طور باندې د میاشتې په مدت کې شپږ میاشتې په مدت کې تا ته وایي چې واپس لاړ شه نو دا یو ډېر مشکل کار دی اته لکه خلک یا 14 لکه خلک په هنګامي طور باندې یو ځای نه بل ځای ته شفټ کوه نو د هغې دپاره یو میکانیزم پکار دی یو طریقې کار پکار دی ګورنمنټ اف پاکستان ته افغانستان ته انټرنیشنل چې څومره ارګنایزیشنز دي تاسو خبر وکړه چې مشکل وي
دا راته ووایه په دې وخت کې د دنیا په مختلفو ملکونو کې کاغه ایران دی که اسرائیل دی په یو بل حملې کوي کاغه د دنیا نور ملکونه دي په فلسطین کې حالات خراب دي په اردن کې په شام کې مشرق وسطه په یورپي ملکونو کې یو مسلې شته خلک بې کوره شوي دي نو په دغه حواله به تاسو څه وایئ چې عالمي چې کومې ادارې دغې ته څه پکار دي چې جنګونه پکار دي که د دې مخنیوی پکار دی جنگونو مثال افغانستان یو ښکاره مثال دی چې جنگ تباهي ده بربادي دي د جنگ کې خو نشته جنگ کې خو مثال جنگ لفظ چې اوري نو ستا ذهن ته به وینې راځي بېکوري به راځي بېوطني به راځي معاشي نقصانات به راځي نو جنگ خو ښه نه دی عالمي دنیا ته موږ دا وایو چې د جنگ پریونشن وکړی شي د هغې د روکتام وکړی شي په یو ټیبل باندې دی کې دا هرې مسلې حل چې دی مذاکرات دي ټولو خبرو حل مذاکرات ته یقینا که جنگ هر څومره وشي هر څومره بربادي وشي اخره کې به خلک راځي جرګې ته مرکې ته مذاکراتو ته نو دغه عوام چې کوم دي که هغه د دنیا د هر ملک دي دغه مطالبه کوي د خپلو حکومتونو نه چې د جنګونو مخنیوی دې وشي د اسلحې استعمال دې ونه شي امن باندې دې ټولې مسلې حل کړي شي چې دغه خلک متاثره نه شي یقینا دغه پیغام تاسو د افغان ورونو د خولې نه په خپله واورېده خپل کمنټس را سره شیر کړئ ضرور خامخا په کمنټ سیکشن کې د الفاظ ډیجیټل نیټورک سره وسئ مننه مو کوم